أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. سورة بقرة شروع مخکې ایتونو کې الله رب العزت مثال ذکر کړ د هغو خلکو والا چې کوم څوک د الله تعالی په لاره کې په اخلاص سره خرچه کوي او عمل کوي، چې کوم څرنګه هم عمل وي په مالي وي، عبادت هغه سره وي جاني وي، یا همدارنګې بلې څه طریقې سره وي، خو چې دې عبادت کوي نو دغه عبادت د خالص الله تعالی د رضا دپاره وي نو دا قبول دی. او که د الله تعالی رضا دپاره نه وي عمل کوي خو صرف خلکو ته ځان ښیي چې یاره د موته خلک وي چې دغه سړی ډېر د لمانځه پابند دی او همدارنګې د تهجدو یا د تلاوت پابند دی، خو زړه کې ریا راغله نو ګڼ شی حدیث په دې خبره به مو بیان کړی وو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا دې ته وړوکی شرک نه وي او د عمل د دې والا باطل وي. او مثال یې ډېره دا ذکر کړ چې یاره که پاڼې باندې خاورې وي نو دې ته باران راشي دا هر څه ختم شي، نو همدارنګې د دې سړي والا به هم عمل همداشانې ختمېږي، هېڅ فایده به آخرت کې ته نه ورکوي. او د نن مثال کې نن آیتونو کې مثال ذکر کوي د منافق سړي دپاره. یو منافق وي هغه عمل کوي خو دې دپاره کوي چې خلکو ته خپل ځان وښیي، ځکه منافقت او کفر پروت په ظاهر باندې د دین او د شریعت اعمال کوي، خو زړه کې د کفر کلمه پرته وي، یعنې کفر یې زړه کې وي. یا یې خلکو ته خپل عمل ښیي دکاوې دپاره چې یاره زه داسې نیک عمله او تکړه سړی یم، تهجد کوم، لمونځ کوم، همدارنګې روژه نیسم، زکات کوم، او همدارنګې حج وغیره ټول عملونه زه ادا کوم، خو صرف زړه کې دا وي چې یاره د ما خلک ما ته وي چې تکړه سړی یي. نو دې له مثال داسې دی دغه منافق سړي والا لکه یو سړی وي هغه دپاره باغ وي، خو ښایسته قسمه باغ وي، دا باغ د کجور والا وي او همدارنګې د انګور والا وي، او دې علاوه بیا نور هم دي کې هر قسم مېوې کې ملوېږي. خو دغه سړی چې کله روغ جوړ او تندرست صحتمند دی نو دا باغ باندې خرچه کوي، د باغ خدمت کوي، نو اوبه ورته ورکوي او اوبه ورسره جفتې نهرونه دي، نو چې کوم ټایم اوبه ضرورت شي اوبه ورته ولګوي، ښه برابر وي، تندرست وي، مېوې ورکوي. خو کله چې دغه سړی په خپله باندې کمزوری شول، بوډا شول یا بیمار شول، او همدارنګې د دې والا بچي وو هغه بچي هم کمزوري دي، ماشومان دي، واړه دي، هغه هم د کار والا نه دي، او اوس یې دغه هوا راغله او په دې کې اور تېز اور وي، د اور ورسېدل یا همداسې هوا راغله دغه باغ چې دی د دې به یې خراب کړ، او اوس دغه سړی په خپل باندې کمزوری دی، باغ خدمت نه شي کولی، او همدارنګې بچي نه دي هغه خدمت نه شي کولی، هغه هم کمزوري دي. نو همدارنګې چې دغه د باغ خراب شو دې نه لاړ ضایع شو. نو همدارنګې د منافق سړي عمل هم دی دنیا کې چې چیز چا دپاره عمل کړی و د الله تعالی رضا نه خلاف عمل و، نو چې کله دا قیامت ورځ ته لاړ شي، قیامت ورځ دغه وخت شي نو دې عمل به بیا ځای شي، څه ورته میلاو نه شي. لکه څرنګې دا باغ دی چې کله دې خدمت کول روغ جوړ صحتمند و نو هر څه برابر و، چې کله دا بیمار شول او بچي مړ و یا دا په خپله باندې ضعیفه شو، بوډا شول او بچي کمزوري واړه و، نه یې بچي خدمت کوی شو نه یې دې کوی شو، هغه باغ لاړ څه ضایع شو. ښه ښایسته باغ و، روغ جوړ و، مېوې هر څه ورکول و، خو چې کله خدمت یې لاړ نو باغ هر څه ختم شول. نو همدارنګې دنیا کې ټیک دی دې عملونه کول و دکاوې دپاره یا ریا دپاره، خو چې کله مړ شول مر نه پس د دې دپاره هېڅ هم میلاو نه شول، عملونه هر څه ضایع شول. لکه څرنګې دا باغ اوس ورسېدل ختم شول، نو همدارنګې قیامت ورځ ډېر عملونه به هم ختم شي. بس رب ورته وایي چې یاره ته چا دپاره عمل کړی دی لاړ شه ما نه خپل عملونه هغه وغواړه، اجر او بدله وغواړه چې درنه یې درکړي. او ظاهره خبره چې قیامت ورځ د الله تعالی د بادشاهانو بادشاه د چم نه چلېږي، او نه شفاعت قهري یعنې په زور باندې چې الله تعالی باندې شفاعت کولی شي، او نه رشوت چلېږي، نه سفارش چلېږي. لکه مخکې سورې بقره ایتونو کې دغه دنیوي کومه ذریعې او وسیلې دي دغه واسطې دا بند کړي وي، نو همدارنګې قیامت ورځ دغه واسطې بیا نه چلېږي. نو موږ تاسو ته پکار چې نیک عمل کوم خالص د الله تعالی رضا دپاره وي. او بل دا چې عمل لږ وي، لکه حدیث کې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله رب العزت فرمایي وي زما بندګان عمل وي لږ کوي، کم عمل وي خو همیشه وي. یو سړی وي یو ورځ پر تهجد لمونځ کوي، مثال
څلوېښت رکعته شپېته رکعتې وکړو خو بل چې بیا نه کوي بیا څه کولی شي کوي روزانه 2 رکعته نفل کوه چې روزانه وي یو رکوع تلاوت کوه چې روزانه وي عمل داسې عمل چې هغه جري وي بس دغه فایده به یې زیاته ورکوي او دغه عمل الله تعالی رسول هم ډېر خوښ کړي أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أيا غاغني يود تاسنا دا خبر غاغني أن تكون له جنة تشيد براي بعض كجرنا يد أنبرنا تجري من تحتها الأنهار دلاندي ديوان الله دي بيغ نهرنا له فيها من كل الثمرات هم درنگی پدی کے دین لو ہر قسم نور میں ہم ملویگی واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء جس سړیتا ورسید البډواله کمزورتیا او دې پر اولاد او بچی هم کمزورو فاصابها اعصار فيه نار نو ورسید یعنی راول پدی بابا باندې حادثه هوا فيه نار فاحترقت او دې کې ورو دا باو چې دل وسره ختم شول نو كذلك يبين الله نو درنګي بیني الله تعالی تاسو د خپل آیتونه ګوره لکه څرنګه دا به ختم شو څه فایده ورنه کدا به ملک ته نو درنګي هغه سره چې هغه ریاکاري منافق وي د دې عمل هم هیڅ فایده نه ورکوي هم د قیامت ورځې نو كذلك يبين الله لكم الآيات او درنګي بیني الله تعالی تاسو د خپل آیتونه لعلكم تتفکرون دې لپاره چې تاسو سوچ او فکر نه کار وکړئ سوچ او فکر وکړئ دې خبره کې غور او فکر وکړئ چې ګره موږ لپاره دغه ګناه کوم یا عمل کوم نو راته کتون کې ملک لیکون کې او مر لیدون کې لازم دي نو بیا سړي څنګه ریا او درنګ بد امر نه کیږي او مسلمان ته